أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. دا سورة آل عمران دی آیات نمبر 155. ان الذين تولوا منكم یقینا اغا کسانو تولوا شمخ واړوي منکم لتاسو څخه یوم التقى الجمعان اغا ورس ملاقات وسو مخامخ سول الجمعان دو جماعت انما استزلهم الشيطان نو یقینا وشوي ولهوي شیطان ببعض ما کسبوا فجنو اغا اعمالو شدی کسب کړي ولقد عفى الله عنهم یقینا عفى الله عفو وکړه الله عز وجل عنهم غیل راوی معاف کړ ان الله غفور حلیم یقینا الله عز وجل غفور حلیم وربخشون کی او فرا دزغم خاوند. ان الذين تولوا منكم د دې آیاتم د مخکې آیاتو سره په ارتباط دي د وحود د واقعې په ارتباط باندې خبره ده. کله په دې میدان کې ځینې صحابه کرام د جنگ په میدان کې شاته شو نو الله عز وجل د دې دغه عمل دا بیانې چې دغه حالت د دې د بازي نامناسب عمل په وجه باندې پیښ هغه دا چې ځینې صحابه کرام د جبل الرمات څخه راکښته شو نو د هغوی د عمل په وجه باندې دا نور صحابه کرام هم کسب وکړ. ان الذين يقينا اغا کسان تولوا منكم چې مخ کې واړوي تاسو یعنی پتاسو کې ځینې کسانو مخ واړوي ګردو نه دی اړوي یوم التقى الجمعان فهاورز بانی التقا چې سره یو ځای سی او الجمعان دو جماعت یو د مسلمانانو جماعت او بل د کافرانو د مقابله د پار سره یو ځای سی. انما استزلهم دا جواب دی دغه شمخ اواړوي ولی انما استزلهم یقینا شوی ولی وا هغوی الشیطان شیطان ببعض فبعض اغا عملونو ببعض ما فبعض اغا عملونو بعد پارا د سبب ده په سبب د بعض اغا عملونو کسبو چې هغوی کړي وا د هغو په وجه باندې دوی ته دا سزا ورکړه. یو مسله دلته دا راوتل چې کله یو ګناه انسان وکي نو هغه ګناه سبب د بلی ګناه ګرځي. دا قاعده او قانون دی چې یو ګناه سبب د بلی ګناه ګرځي. نو یو ګناه خدا وسوله چې د جبل الرمات څخه راکښته شو یعنی نامناسب عمل وګول او بل دا چې د جنگ په میدان کې صحابه کرام په دغه حالت کې مخامخ شو چې ځینې بیا د جنگ د میدان څخه ولاړ نو په دې وجه باندې یو ګناه د بل ګناه سبب ګرځي. حدیث کې دا راځي چې تاسو د ګناه څخه فوراً د نیکی عمل کوئ ځکه چې دا ګناه د نیکی په وجه ختمېږي او که تاسو د ګناه څخه ورسته نیکی عمل ونه کړئ نو هغه ګناه د خپل ځان سره اثر پرېږدي. هغه اثر اعدادي چې په سړي باندې نور ګناهونه کوي. هر ګناه چې انسان وکړي بلې ګناه ته خامخا مستلزمه که درواغ ووایي مجبور دی چې واري به بیا نور درواغ وایي که غیبت وکړي خامخا به د غیبت سر نور غیبت کړي بدګماني ور سره راغله دا بدګماني نور زیاتېږي. یعنی هر د ګناه فعل بل فعل د ګناه ځان ته پیدا کوي. الله عز وجل قران کریم کې بل ځای فرمایي چې ولا تستوي الحسنه ولا السيئه دا نیکی او بدی دا سره برابر نه دي. ادفع بالتي هي احسن نو ته همیشه د بدی په مقابله کې هغه کار کوا یعنی دا بدی دفع ک په هغه کار باندې چې هغه ډیر بهترین کار دی چې هغه د نیکی کار او بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي واتبع سیئه الحسنه تفبدی باندې نیکی پسې تمحها نو دغه بدی
هغه د دې نیکی په وجه باندې ختم شي. لکه څنګه چې یو نیکی ورسته نیکی پیدا کړي دغه څه بدی ورسته بدی پیدا کړي. نو د دې څومره دا معلومه شول چې د یو نامناسب عمل په وجه دومره نور مشکلات هم پیښ. انما استزلهم الشیطان او ایته دا دوکا ورکل شیطان به بعض ما کسبو په سبب د جنو هغو اعمالو کسبو چاوي کړي و، لیکن هو دا عمل الله تعالی فرمایي چې دا د صحابه کرامو عملو او صحابه د ډیر لوړ منصب خاوندانو. ځکه نو الله فرمایي ولقد عفا الله یقینا الله عز وجل عفو وکړل عنهم غیلره. الله عز وجل ابوی تعفو. په عربي کې دا قانون دی چې دا د قد جمله دا پر ماضی باندې داخلي عموما، یعنی په هغه زمانه باندې چې تیر شوی پر دې باندې دا قد داخلي. قد کده پاره که پر ماضی باندې داخلو نو دا د پاره د تقریب او د تحقیق راځي. مثلا دا چې دا سلنډه زمانه یعنی د ستی په دغه وخت کې الله ورته معافي وکړي. مثلا یو څوک وایي چې جا احمد راغلی، نو دې دا معنا ده چې احمد راغلی کېدای شي چې پرون راغلی کېدای شي رس کاله مخکې راغلی. لیکن که قدر باندې داخل کې چې قد جا احمد راغلی په عربي کې به دې معنا ده چې یعنی دا پرون د فور مورس کې راغلی دي، یعنی دا سلنډ وخت راغلی. دا د پاره د تقریب د ماضی یعنی د پاره د نږدې کولو د تیری زمانه او د رواني زمانه ته د دې لپاره. نو الله عز وجل دا سلنډ معاف کړل. دا څنګه چې د دې معافی اجنډا ولې فورا الله معاف. او لام چې بیا پر داخل سي دا لام بیا د پاره د تحقیق راځي چې یقینا او قد هم د پاره د تحقیق راځي، د دواړو معنا ورکي. او په مضارع باندې چې بیا داخل سي پراتلون کې زمانه کې الته به په معنا باندې د قد کله د کله په معنا راځي، یعنی قد یضرب زید کله زید وهل کوي به دا معنا. او کشیر پرداسي فعل داخل او چې دا فعل نسبت الله تعالی تسوي بیا یې الته معنا تحقیقی ده. لکه قد يعلم الله المعوقين منكم، یقینا الله عز وجل پتاسو کې هغه خلک چې ځانونه د جهاد څخه شاته کوي هغه پیژني. نو دلته قد د پاره د تحقیق دي چې معافي وکړل یقینا الله عز وجل او د پاره د تقریب امر. نو په دې کې د دې درې تاکیدات راغله. یو خدا فاعل ذکر دی چې الله معافي ورته وکړ، بل لام د تاکید سو، بل قاف د پاره د تقریب او د تاکید سو دا قد عنهم د دوی څخه مفعولم ذکر شوی دی چې بل چاته نه ده کړي بلکې دوی ته وکړل، یعنی دوی ته معافي وکړ. او د الله تعالی ته ګران کار نه دی، ولې چې د الله تعالی صفت دی ان الله یقینا الله عز وجل غفور حلیم، وربخشون کی او فراد حلم خاوند دی. د دې آیات څخه مفسرین او صحابه کرام ولول منقبت بیان کړي چې صحابه د خدای عز وجل په دربار کې د دومره لوړی مرتبه خلک و چې هر عمل د دې تسوي وای الله معافا، ځکه دوی د الله عز وجل محبوبان او خدای ورسره راضي شوی. الله عز وجل چې د کوم چا څخه راضي سي نو بیا د هغه څخه داسې عمل نه صادریږي چې خدای په ناراضه شي، ځکه الله تعالی جن راضي شوی. الله تعالی ته خو علم ستا، الله کو علیم ذات دی. نو هغه ته دا معلومه ده چې د چا سره راضي کیږي د دې معنا دا ده چې هغه داسې کار نه کوي بیا چې خدای ناراضه کوي. کبل پر داسې عمل جنې وي فورا توبې ته متوجي کیږي او الله عز وجل دا په وجه مغفرت کوي. نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صحابه خپل امت لپاره معیار ګرځولي او صحابه د امت لپاره معیار. هر چا کله صحابه سره نفرت کاوه الیاذ بالله یا د صحابه مبارک کی غلط فکر درلود نه دا مؤمن صفات کې صرف په دې د صحابي پر لفظ باید سړی د محبت خوند واخلي. دا د صحابي لفظ دا صاد ح الف با پر دې باید سړی خوند واخلي. کله چې الله عز وجل مونږ په آخرت کې د جنت مستحق صرف په دې وګرځي چې د نبی عليه السلام د صحابه سره محبت، ځکه چې دا وایي د نبی کریم علیه السلام سره محبت او د دې دین د پاره انتهایی شدید قرباني ورکړي. د دې دین د پاره چې هغه څنګه قرباني ورکړي ده په عالم کې په تاریخ د انسانیت کې څوک تصور نشي دومره قرباني ورکړي.
نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د صحابه مبارک فرمایي لا تسبوا اصحابي، تاسو د ما صحابه ته بد موایاست. ګوره پیغمبر علیه السلام یې اصحابي، د ما صحابه ته بد موایاست، زما صحابه ته بد موایاست. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدهم ولا نصيفه. چې کتاسو کې یو سړی را ولاړ شي د احد د غره په اندازه باندې سره زر خیرات کی، د احد د غره په اندازه سره زر خیرات کی. د احد غر 15 کیلومتر ورودو باندې پروت دی او تقریبا 3000 یا 3500 فوټه جګوالی دی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه بر ولاندې چې ټول دی ابو جلا خبر چې کفتاسو کې یو څوک سره زر خیرات کې د احد د غره په اندازه ما بلغ مدهم ولا نصيب. صحابه د یو مټ اندازې ته نشي او د صحابه د مټ د نیمه اندازې ته نشي. لا بلغ مدهم ولا نصيب، نیم ته هم نشي. او تاسو خپل قیاس ولګوي، تخمین ورته کړی دی. یو سړی سره زر د احد د غره په اندازه خیرات دي او صحابي نیم مټ اوربشي خیرات کړي، لا هم مرتبه نشي حاصل. دا څومره لوړ مقام. او الله عز وجل د صحابه او ایمان دراتونکو انسانانو د لپاره معیار کړی. الله فرمایي وان امنوا بمثل ما امنتم فقد اهتدوا. کدا يهود او نصارا او دا انسانان را روان انسانان ارڅو کې هغه د دغه خلکو پر رقم ایمان راوړي لکه صحابه ته فرمایي چې تاسو راوړي دي نو هغه به پر هدایت راشي. یعنی کاوی دغه ایمان راوړي لکه تاسو ایمان. ځکه د صحابه او ایمان معیار دی، معیار اصلي معیار د صحابه او ایمان. کوم مزاج او کوم طبيعت او کوم دین چې صحابه او د نبی کریم علیه السلام څخه نقل کړی دي بس دغه اصلي دین دی، دغه اصلي معیار. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بل حدیث کې فرمایي الله الله لا تتخذوا اصحابي غرضا. د الله په خاطر باندې د الله په خاطر باندې ازما امت زتا استدا وایم لا تتخذوا اصحابي غرضا. زما صحابه د خپل خبرو هدف مګرځوي، ان زما په صحابه باندې بدرد موایاس. الله الله لا تتخذوا اصحابي غرضا من بعد. زما څخه ورسته زما صحابه د خپل خبرو هدف مټاکي، صحابه په شان کې به ادب مکوي. نو بیا فرمایي فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم. څوک چې د صحابه سره محبت کوي دا زما په خاطر کوي، صحابه سره چې څوک محبت کوي زما په خاطر محبت سره کوي. ومن ابغضهم فببغض ابغضهم، او څوک چې زما د صحابه سره بغض کوي دا زما په خاطر بغض سره کوي. ځکه چې هغه زما سره محبت کړی دي نو د زما سره بغض دي، ځکه د صحابه سره بغض دي. نو تاسو دا کار وکړئ. او فرمای خیر القرون قرنی، تر ټولو بهترینه زمانہ د ازما زمانہ چې دا د صحابه او زمانہ. ثم الذين يلونهم، بیا د هغه خلکو زمانہ ده چې د صحابه او ته ورنږدې. ثم الذين يلونهم، بیا هغه خلک دي چې د صحابه او ته ورنږدې. یعنی تر ټولو خیر زمانہ پر دی عالم چې څومره زمانه تیریږي تر دې ټولو خیر زمانہ د ازما زمانہ. ځکه زما زمانہ هغه د وحی زمانہ ده، خدای د رحمتونو زمانہ ده. او بیا د دې څخه وروسته د تابعین زمانہ. تابعین د لوړې مرتبه خاوندان په دې ګرځي چې صحابه یې دي. ځکه قاعده او قانون دا دی چې صحابي چاته وای چې د ایمان په حال کې په دې خپل سترګو باندې سید رسول صلی الله علیه وسلم لیدل او بیا د ایمان په حالت کې وفات. بس دا صحابي. او تابعی چاته وای هغه چاته وای چې د ایمان په حال کې صحابي لیدل او بیا په دې حالت کې وفات. نو د صحابي په لیدلو د زمانه پیغمبر علی السلام خیر کړل. د صحابي څومره لوړ مقام. او بیا هغه خلک چې هغه تابعین ته ورنږدې وي چې تبع تابعین. نو دا درې بهترین زمانه دي. ثم یاتی شر، بیا به شر راځي، فتنه به راځي. دا د خیر زمانه. او بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د ازما صحابه دا داسې دي لکه د اسمان ستوري
اصحابي كالنجوم زما صحابه داسې دي لکه د اسمان ستوري بأيهم اقتديتم اهتديتم که په هر یو پسې مو اقتدا وکړل هدایت به پیدا کړي دا زما صحابه داسې دي اوس د اسمان د ستورو ګټې قرآن بیان کړي دي چې الله تعالی فرمایي چې د اسمان ستوري دا موږ د اسمان د پاره زینت ګرځول او بل دا د اسمان ستوري موږ د دې د پاره پیدا کړي دي شیطانان قرباني کوو وجعلناها رجوما للشياطين موږ ګرځولې دي د ستوري وشتونکي شیطانان او بل صحابه شیطانان ویلي شیطانان چې د الله په دین کې خیانت کوي هغه شیطانان ویلي نو د شیطان انسان بل صحابه سره بغض او عداوت او په اسلام کې په دې اسلامي نړۍ کې بلکې په تمام عالم کې د صحابه سره تر ټولو سخت بغض لرونکي طایفه شریعه دي يهودان او نصرانيان دومره زیات بغض او عداوت نو سره لري لکه دوی چې سره لري او دوی صراحتا په خپل کتابو کې د صحابه د تکفیر فتوا ورکړي چې صحابه کافران دي دا ابو بکر او عمر رضی الله عنهما مبارک دا خبره کوي د عائشه صدیقه رضی الله عنها د حفصه رضی الله عنها مبارک دا څه خبرې کوي چې کلم یې په لیکلو باندې حیا ورته راشي او سړی ته په ویلو باندې حیا لري دا د دې په معتبرو کتابو کې لیکل شوی نو یو دا او بل انسان ته الله عز وجل مراتب ورکړي یو د ډېرې لوړې مرتبه سره یو د متوسطې درجه سره یو د کښتې درجه سره موږ چې هر څومره لوړې مرتبه ته ورسېدو زموږ سمخ کې زمانه کې چې څوک هغه تر موږ خیر و هغه تر موږ نه د لوړې مرتبه خلک دا چې داغه سمخ کې چې کومه زمانہ نو اوسنۍ ته پر مخکنۍ باندې تنقید کول ډېر لوی ګناه چې اوسنۍ راولاړي پر مخکنۍ تنقید کوي او بل تنقید خپل ځان ته اصول لري چې څوک پر چا تنقید کوي تنقید سړی پر هغه چا باندې کولای شي چې هغه ستا مربي نه یو څوک ستا مربي دی ستا استاد دی ستا پلار دی ستا مشرور دی او تور باندې تنقید کوي صحابه دین راوړي صحابه مشتدین راورسوي بیا پر دې باندې تنقید نو یو ډله بیا دا وی چې د صحابه کرام رضی الله عنهم په باره کې بیا ادب کلمات کاری دا دې څوم ځان ساتل پکار ځکه زما خپل د عقیده د زوم کچا د صحابي په باره کې ادنا به ادبي وکړل پر ایمان نه پاتې کیږي دا ما تجربه هم ده او دا زما عقیده هم ده چې پر ایمان نسبت کوي کچا د صحابه په باره کې ادنا به ادبي وکړل ځکه صحابه دا زموږ د پاره معیار الله عزوجل ګرځوي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په حدیث کې فرمایي عبد الله ابن مسعود څومره لوی سړی هغه وایي چې من کان مستنا فليستن بسنتي من قد مات ورکه یو څوک غواړي چې یو طریقه اختیار کړي او سنت اختیار کړي یو څوک دا غواړي چې یو لار اختیار کړي نو هغه دې د هغو خلکو لار اختیار کړي چې مړ شوي دي فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنه ځکه پر ژوندۍ باندې د فتنې څخه اطمینان نشته ژوندۍ په فتنه کې واقع کېدلی شي کوم خلک چې مړي دي دا هغو خلکو اتباع دی وکړي لار دا هغو اختیار کړي نو بیا فرمایي اولئک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم دا خلک چې مړي دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب دي بیا دا صحابي د صحابه کرام تبعات بیان چې دا څنګه خلک نو وايي كانوا افضل هذه الامه د دې امت تر ټولو خیر او افضل خلک ابرها قلوبا اعمقها علما اقلها تکلف ډېر پاک زړونه و ډېر پاک زړه خلک او اعمقها علما علمونه انتهائي جوور و ډېر جوور علم یې درلود اقلها تکلفا او ډېر کم تکلف کاو ساده زندگی کول اختارهم الله لصحبه النبي ولاقامه دينه الله عز وجل د خپل پیغمبر د صحبت لپاره او د خپل دین د اقامې لپاره د دین د قائمولو لپاره خوش مختار دی خوش کړل مختار فاعرفوا لهم فضلهم نه خلقو د صحابه مرتبه او لوړ شان دا و پیژني
صحابه ولول شان او پیژنې وتمسكوا بسننهم ما استطعتم او څومره چې مفوس پرې د دې طریقه اختیار کړي د دې په طریقه باندې ولاړ څومره چې مفوس پرې پر هغه طریقه باندې ولاړ پرېږدي ما فانهم كانوا على هدى المستقيم فانهم كانوا على هدى المستقيم یقینا هغوی پر مستقیم لار باندې برابر سیده لار برابر ځکه چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک صحبت په وجه ډېر لوړ مقام حاصل کړی او د دې دین لپاره انتهایی ډېر قرباني وکړي حضرت عکرمه رضی الله عنه په د فتح مکه په ورځ باندې د فتح مکه څخه 2 ورځې تیرې شوې ایمان راوړی دا د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله عنه عکرمه رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره 2 کال تیر کړي بالای نه دي تیر کړي لیکن د یرموک په غزا کې د ځان په شمول 100 کسان د خپل کورنۍ په وجنګ په شهادت ترسي او عمر رضی الله عنه ته خطر واسو چې سمولګری راته راواسته عمر رضی الله عنه تویل پیغمبر علیه السلام په بدر کې الله کامیاب کړي د ملګرو ضرورت یې نو د خدای عزوجل پر ذات توکل وکړي او بیا ما ته ختم را استوي او ژوندیم مرا تراسي په دې جنگ ګډ سوله ګر په شهادت باندې 2 کال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره تیر صحابه داس خلک و مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمت الله علیه دا قصص النبیین پنځم ټک کې لیکلي چې الله عزوجل په تمام انسانیت کې په تمام مخلوقات کې د نبوت د فار سید رسول صلی الله علیه وسلم مختار د انبیاء ورسته اخیری امت د فار پیغمبر علیه السلام مختار دا چې الله عزوجل مختار کوي الله تعالی په پیغمبر علیه السلام کې هغه استعداد در پیدا کړیو په بل چا کې او بیا د پیغمبر علیه السلام په قول او عمل هغه استعداد امت تشکاره او د صحبت د فار بیا په ټول انسانیت کې دغه صحابه انتخاب ځکه په دې صحابو کې هغه استعداد و چې د پیغمبر احترام کوي نو وایدا ولی انتخاب کړه وایدا ځکه چې د صحابو زړونه او عقلونه صفا د جاهلیت دوره ور باندې راغلی و او په عقل او زړونو کې نو د الله عزوجل د توحید خلاف نور شان پخسوي نه وای د دې داسې زړونه او دماغونه ولکه د کوشیانو یعنی په ډیر لنډه باندې غلط شان جنې پاکېده ځکه نو وای رومیان انتخاب نکړل نور ملکونه انتخاب نکړل چې پر هغه باندې د نور ادیان خطونه وای پاخو دا د زړه تختې د هغه د پخېوي او د دوی د نوې پخې دوی د دین سره نفرت کاوه لیکن کله چې به الحق ور تشکاره سو بیا به دین په غیش کې نه اوازانه نه په شهادت ورسو نو دا صحابه کرام د دې لپاره انتخاب ځکه نو صحابه کرام سره محبت د ایمان تقاضا یو خدا کوشش وکړي د صحابه کرام تاریخ یاد کړي دا صحابه کرام په تاریخ ځان پوکوي زموږ خدای جهالت دي چې بس بنور شان باندې ډیر اخته د صحابه تاریخ مون اولادو ته معلوم دي نو د صحابه تاریخ لونو ته معلوم دي نو مکروالا او ته معلوم دي او نه د دې تاریخ سره آشنا دي کچې مشخول اولادونو ته خپل لونو ته خپل کوروالا او ته صحابه کرام تاریخ دا وی مزاج دا وی قرباني وشي نو بیا به خپل د دې دین سره کلک محبت وکړي یو خدا د دې لپاره کوشش دا وکړي چې په دې خپل اولادونو باندې صحابه کرامو نوم کښېږي صحابه کرامو په نومو کې برکت دي دا نمونه پیغمبر علیه السلام اوریدلی دي دا نمونه پیغمبر علیه السلام په خپل ژبه یاد کړی دي بار بار نو پیغمبر علیه السلام د دې نومو تایید کړی چې تایید یې کړی دي نو دا نوم واقعي د نبوي سنت مطابق تایید شوی نوم دی او بل علما وايي د یو شینوم پر ځان باندې اشودل تفاؤلن وي تفاؤلن دا چې سړی په هغه باندې نیک پالي کوي د یو صحابي نوم باندې شعر دی چې الله تعالی په هغه کې د صحابي صفات کنه سرات لای لږ خو براس پښ پر مساجد باندې کوشش وکړو چې صحابه کرام نومونه کښیر یا پر مدارس باندې کوشش وکړو چې د صحابه کرام نومونه کښیر په دې کې ډېر لوی خیر وي ډېر لوی صفت وي لازم د مدرسې څنګه ته هغه طرف ته چې اوس باس کلام په کوم سرای کې دریر دي خلکو ته ما ډېر په خوا داسې دې کال مخ کې کڅلور کال مخ د دې ځای ویلو چې تاسو د غذای په موږ باندې خرج کړئ
نو هغه بیا خطر استولی و چې دا موږ مدرسې ته داغه سي وقف کوو، خدا چې ازمر د قوم په نامه باندې ودا مدرسه یادېږي. هغه څنګه څنګه موږ هغه وخت کې د بناتو د مدرسې ورته اراده ما فقط کې ورته ویلي کله چې موږ دا اصول او ترتیب دي چې اسلامي ادارې نه کوم قوم ته منسوب وو او نه کوم خاص شخص ته منسوب وو. دا مدرسه د عمر فاروق رضی الله عنه طرف ته منسوبه ده، د دې چې څومره شاخونه ټول باغ طرف ته منسوب کې بیل شرایط مدرسې ته وقف کولای شي قبل وې کني په شرایط نه کوم. بیا وی دې ته آماده نه و، نو موږ دې ته آماده نه و پاتې. د صحابه کرام رضی الله عنهم نمونه دا په هر حالت کې خیر دی، دا د قوم تر نامه خیر دی، دا زموږ تر نامه خیر دی، په دې کې د انسانیت لپاره خیر. باید زموږ سړکان، زموږ مارکیټونه دا ټول صحابه او نامه ته منسوب سي. په دې کې به دا ښکار سي یعنی یو قوم چې هر څوک دې ملک ته را داخل سي، دې شهر ته را داخل سي، هغه به دا وفهمي چې د دې خلکو د صحابه سره محبت دي، ځکه چې هر څه د صحابه کرام په نام دي. الله دې مشتدی کامل محبت را نصیب کړي. نو الله وایي ما دوی ته معافي کړې ده او الله غفور رحیم ذات دی. نو کوم چاته چې خدای معافي کړي بل چاته د اجازه شته چې داغه په ارتباط خبره وکړي. او بیا د صحابه کرام عمومي ژوندۍ د الله عزوجل د پیغمبر په اطاعت کې تیر شوی. یو ځای انسان د بشري تقاضا په وجه کې څه کمزوري وکړي نو دا خدای هغه ټول خوبي نشي ورکول. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم ايغا کسانو آمنو چې ایمان مراوړی دي لا تكونوا كالذين كفروا تاسو مگر زي كالذين لك هغه کسان كفروا چاوي کافران سو وقالوا ويلبي لإخوانهم خپلون لرا اذا ضربوا في الارض کلچ واغي سفر کاو پمزکه کې او کانو غزن یا باغی غازیان و دا به ورته ویل لو کانو عندنا کچیر وایز مشترا ما ماتو نبوای مرسوی وما قتلوا او نبوای قتل کړل شوی ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم د فارد دي چې وګرځي الله عزوجل ذلك دغه خبره حسرة غم او ارمان في قلوبهم د دې فزړونو کې والله على عز وجل يحيي ويميت ژوند کوي او مرګ کوي والله بما تعملون بصير او الله عز وجل بما تعملون چې تاسو یې عمل کوي بصير کامل لیدونکی دی. دا د منافقانو یو بل قول را نقل کی چې د انصار صحابه وته به ویل او یا بزین نور و نور تویل دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملګرتیا وکړو. دا خو په دې جهادو کې وځي، دا مجاهد دی جهاد کې، نو د دې سره ملګرتیا وکوي. کوم ملګرتیا سره وکړ نو یا خو بمړسي او یا به بنديان سي، نو د کچیر زموږ سره کو سیري دا کار باندې کیږي. الله وای دا خلک ځانو ما جوړوي، دا صفات په ځان کې مفیده کوي. ځین خلکو کې ډېر لوی کمزوري شته، دا چا سره دوستی نه کوي چې مجاهد دی وای دا جهاد کوي. دا ډېر غلطه خبره ده. مرګ الله تعالی سړی ته ورکړي، ژوند الله تعالی پر کور بناس په مړ دی، موټر کې بس پوره ټکر به کړی. جهاد کې مرګ نه راځي، مرګ په تقدیر راځي. نو ځینې خلک د داس خلکو سره تعلق ګرځي نه ساتي، دوستی نه وسره کوي، شناخت نه وسره کوي. ایو مصیبت راته پیښ نشي، دا مصیبت ګوري. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ايها کسانو آمنو چې ایمان مراوړی دي ګوري ټول ایمان والا او تداوي قیامت پورې چې تمر د ایمان خاوندان دي ګورد ته دا اعلان اې د ایمان خاوندان مکیری لکه هغه خلک الذين لا تكونوا مکیری الذين فشان د هغه خلکو کفرو چې هغه کافرانو یعنی دا د کافرانو صفت دي. وقالوا او ويل لاخوانهم خلولون تا اذا ضربوا في الارض کلچ باغی سفر وکړي في الارض پمزکه کې یعنی کوم طرف ته بولاړه او کانو غزن یا بوا هغه غازیان د جهاد په میدان کې به ودرېدل نو دی ورته ویل لو کانوا عندنا کچیر وای د مشترک ما ماتو نو نبوای مرسوی کبه پاجم کې کوم څه پیښ ولا څوک په شهادت پکښ ورسېږي یا به څوک زخمی سو
نو دی به ویل کدا زموږ سره وای نو مرګ به نور تراتلای لکه دا مرګ ژوند چې د دوی په لاس کې ما ماتو وما قتلوا نو نه به وای مړ شي وما قتلوا او نه به وای قتل کړل شي یعنی نه به خدای مرګ مړ کېدل نه به بل چا په شهادت رسواله الله عزوجل فرمایي چې دا کار تاسو مکوئ د دې لپاره چې دا خبره د دې په زړونو کې د ارمان او غم په شکل پات شي اتباع مکوئ ليجعل الله چې وګرځوي الله عزوجل ذالک دغه خبره حسرتا غم او ارمان په قلوبهم د دې په زړونو کې والله عز وجل يحيي ژوند ورکوي او يميت او مرګ ورکوي یعنی مرګ او ژوند خود الله په قبضه او قدرت کې دی هغه چې چاته ورکوي چاته نور کې جن اخلي چاته ژوند ورکاو په اور کې ژوند ورکوي کې چاته ژوند ورکاو په وبو کې مرکي او کې چاته نور کاو پر بستر به پروت جن اخلي دا د الله تعالی ملکیت دی چاته ورکی چاته نور کی تاسو ولي خامخا دا د خپل ځان ملکیت بولی انو بار محمد بایللی یو کار نسی کوي والله بما تعملون بصير او دا می درته او ال الله فرمایي چې دغه سم کېږي نور دا چې تاسو آینده کېږي کنه کېږي الله تعالی وای ما ته دا معلومه ده والله عز وجل بما تعملون چې تاسو یې عمل کوي بصير فرلیدونکی الله عز وجل ته پر معلومات ستا صدق